سورة البقرة آية نمبر 249. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخر الآية. دغه واقعه دغه شروع چې په بني اسرائیلو کې د حضرت شمویل علیه السلام په حکم باندې یو بادشاہ مقرر شو چې دا غنم طالوت دی. نو چې کله دوی ته صندوق راغی او دوی بني اسرائیل سره صندوق په خپل قبضه کې واغستو، نو په دوی کې همت پیدا شو او شجاعت پکې پیدا شو. دا خبره وکړه چې موږ دې عمالقو سره جنگ کوو او تیار یو. خو په دې کې فلما فصل طالوت بالجنود، هر کله چې وته طالوت د خپل لښکر سره وز دا طالوت مخکې دی او دا ټول لښکر د ځان پسې در پسې کړی دی. خو علماء لیکلي دي چې امام رازي رحمه الله وایي چې په دې کې طالوت اعلان وکړو چې ګوره زما سره به هغه سړی ځي چې څوک په تجارت کې مشغوله نه وي. ځکه که د انسان مثلا تجارت کوي او زما سره ځي نو بیا په شاشه باندې ګوري چېرې د زما دا دکان به څه کېږي، دا تجارت به څه کېږي، نو داسې سړی دی زما سره نه ځي. دویم طالوت دا اعلان هم وکړو چې هغه سړی به زما سره نه ځي چې کوم مثلا نکاح شوي ده او د ده لا رخصتي نه ده شوي ده د کور والا، نو هغه هم دې زما سره نه ځي. او که کوم انسان داسې دی چې د هغه په زړه کې څه شک شوبه راځي، د مرګ نه یېرېږي، نو هغه خلک دې زما سره نه ځي. خالص چې کوم کسان دي نوجوانان خلک هغه دې زما سره ملګري شي او راځي دي. نو فلما فصل طالوت بالجنود، کله چې طالوت ووتو د خپل لښکر سره، نو دوی چې څه ځای پورې سفر وکړو نو په دې ځای کې به دوی باندې امتحان راغی. او دا اصل کې د شمویل علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه چې اوس ته دې طالوت ته ووایه چې په دې بني اسرائیلو باندې امتحان وکړه. دا امتحان په د څه لپاره کوي؟ یو د دې لپاره کوي چې ګوره کم خلک اسی د خولې داوګیر دي او کم خلک صحیح خالص مؤمنان دي. نو دلته امتحان دا راغی چې د طالوت ورته ووایي چې مخکې یو دریاب را روان دی چې نهر اردن دی، دا د فلسطین په علاقه کې بهیږي. نو که په دې کې موږ ورسېدو نو د دې نه به ګوره تاسو نس کوي، اوبه به ترې نس کوي. هو که چېرته کې چا یو لپه راواغستی یو چونګ یې وڅښو نو خیر دی، خو نور ګوره هغه سړی به زما ملګری چې هغه به د دریاب نه اوبه نڅکي. نو یو په دې امتحان کې مقصد دا و چې هغه خلک چې هغوی تابعدار دي نو به زما ملګري شي او د نور به راواپس شي چې بیا ماحول نه خرابوي. دویم مقصد دا و چې دوی روان دي جهاد له، او جهاد یو لوی مشقت والا عمل دی، پای کې تکلیفونه دي. نو د طالوت ورته د مخکې نه داسې امتحان یې په ور واچو چې دوی د دې مصیبت او د دې مشقت سره عادت شي. ځکه کله به اوبه یي، کله به نه یي، کله به ډوډۍ یي، کله به نه یي، خوب به نه یي، نو ګوره ځان تیار کوي. نو امتحان یې پې دا ور واچو. نو الله تعالی فرمایي چې قال ان الله مبتلیکم بنهر، ورته وایي چې الله تعالی ستاسو امتحان کوونکی دی په یو نهر باندې. فمن شرب منه فلیس مني،
چا چې دین او با وسکنه ګره دا به زما ملګری نه لکه یو ته د زورنی الفاظ استعمال کړي چې دا خلک به زما سره بزي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من لم يرحم صغيرنا ولم يعقر كبيرنا فليس منا څوک چې زمون په کشرانو باندې شفقت نه کوي او زمون د مشرانو د علماو عزت نه کوي نو هغه زما په امت کې نه دی یا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې النکاح من سنتي نکاح زما یو سنت عمل دی نو فمن لم يعمل بها فليس مني کچا په دې باندې عمل ونه کوي دا زما په امت کې نه دی نو مطلب دې نه دی چې د نبی علیہ السلام د امت نه وته خدا د زورنی د لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ګورا که زما امتیان ځان ته وایي نو د کشرانو باندې بشفقت کوي نو مشرانو به خیال ساتي دغه شان د کیم دا تعلق وته وایي چې ګورا چې ومن لم يطعمه فانه مني کچا ته خوراک ونه کو نو ګورا دا زما ملګری دی علماء چې دلته کې دا او بچی دي نو دا خسکل خوراک نه دی دا خسکاک دی نو څنګه ته خوراک ذکر کو وای ګورا تو عمدې ته ویل کی چې انسان وسکی نو که انسان د خپل ته ورواچو واپس را گزار کړي دې تم سکل ویل کیږي نو دې تعلق ته وی چې ګورا که تاسو ګورا دا بیخي ته ځان وساتو نو دا د ټول نه خدا چې بیخي د سره د خپل ته مکه نو ګورا دا د ټول نه خدا هو که څوک بیخي ته کې شوی او یو چون وسکی نو خیر دی خو نور به ورس کینا نو دې څه چل وکړو الا من اقترف غرفه بيده مو که چا دې یو لپ وسکو نو خیر دی علماء چې په دې یو لپ باندې لکه څنګه انسان په مړیږي نو دې مطلب دا دی چې الله تعالی په دې کې برکت واچي دا یو لپ وي خو الله تعالی په کې برکت واچي ته په الله تعالی مور کی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې فرمایي چې کوم انسان بیلمازه دی کوم انسان موز نه کوي نو په دې باندې الله تعالی یو سو عذابونه مسلط کی خو یو عذاب ادا دی چې د زنکدن په ټیم کې بده تګي مړکی وای که په دغه ټیم کې د سمندر عمر وبوس کې په د تند الله تعالی نه ماتي تند دې نه ماتيږي وبس کی ختم نه ماتي نو دل دکې الله تعالی فرمایي چې ګورا کچا یو چون وبوس کې یو لپه وس کې نو زو په کې برکت واچوم نو دا یو چون به الله تعالی ستاسو پر کافي کې او الله تعالی په ستاتن د ماته کې نو دوی سو کو وشربوا منه الا قليلا منهم دوی په ور پرې وتا دوی ورته وبوس کړي الا قليلا منهم مگر لګو کسانو ته ونس کلی یو سلک کسان پاتې شو چې غي بونس کلی یا چا یو چون وس کلی نو ټول ور پرې وته دا هوبو باندې خزان مو کو چې مور کو نو خېټه الته کې درنی شوي او خېټه و پرسي انو رازلی مولا ذکر کړی چې د دې دا شوند چې دنو تکي توري شوي او بس په دغه ټیم کې دوی همت وبایلو یو مو خو د سره تللی نشو بس په دغه ځای کې په امتحان کې دوی هغه پیل شو دا خو دلته کې دا کار وشو د دې چې امام رازی مولا وی ګوره د دې آیت نه یو مثال هغه ذکر کړی دی وای د دنیا مثال چې نن وای دام د دقه نهر په شان تکي دی کڅوک په دې دنیا باندې ور پریوت او ځان ته بیخي مور کو حلال ته نه ګوري حرام ته نه ګوري او چې صرف خېټه ډکای وای دا انسان په ټول عمر لګي خود د خېټه بډک نشي بس دې په دقه شان تکي بوج به پیو هغه تم به ماتيږي نه او کم انسان چې په قدر د حاجت په دنیا نه خپل حاجت پوره کو لکه څنګه چې خلکو کو چې چا یو لپه وسکله الله تعالی ورته برکت واچو نو کچا په دنیا کې ژوند تیر کو خود خپل حاجت مطابق خپل ژوندۍ تیر کړه حلال ته وقتل حرام ته وقتل د آخرت فکر پکې وکړو صدقه پکې وکړه په یار دوسه پکې ولګولا خپل خپلوانو ته پکې وکړه نو دغه مال اصل کې صحیح مال نه دی دا د دنیا صحیح مثال دی چې دا به انسان لګي به وس کې خدای په مور شي نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې ذکر کړی دی چې د انسان ډیر زیات عجیب مثال دی وای کچرته کې الله تعالی دله د سرو زر یو ډیرې ورکی وای دې بو چې زما د پر د بل شینوم خدا وای قبل ور ورکی و چې د بل شینو زما د پربم خشي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ولا يملا فاك الا التراب ستاد خپل بصیره په خاور باندې ډکی چې انسان دې خبر تور کوشي دي ځکه به انسان بیا مور شي نو امام رازی مولا وای دل کې د دې بنی اسرائیل د دې مثال زموږ د امتن دي چې کچرته کې چا په دنیا باندې بي خزان ورواچو او بس د لیګیا دی او د بس کی او د رزق تلاش کوي
وایي به خېټه پړسېږي خو دا تند به نه ختمېږي. او که چا د دنیا نه په قدر د حاجت باندې خپل شیز استعمال کو نو لږ شی به خو الله تعالی پکې برکت راشي او الله تعالی به دې غني کی او الله تعالی بدله د آرام او د سکون ژوندۍ بوله ورکی. لکه یو حدیث شریف کې راغلی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل د دنیا د سیده به رغبتی ذکر کړه او صحابي ته تاسو کو چې د الله رسول ولې موږ په دې دنیا کې لکه د دنیا صحیح سبب موږ نه حاصلو لولې په دنیا کې زموږ صحیح نشته. و نبی صلی الله علیه وسلم ته مثال ورکړ چې ګوره کله د سپرلی د موسم لکه دا موسمونه شو او په دې کې غیاګانې خراوټو کیږي او یو ساروی له هغه ته ولګي او خوراک کوي او بیا بس استوبه وسکی نو دې به مړکیږي کنه تکلیف وته ملاوي کنه. وای صحابه ته چاو وای بل ساروی دی اگر اولګي دلته غیاي و خوړه بیا لګ وګرځېدو بیا لګ نور ته ودرېدو بیا لګ سوري ته ودرېدو بیا ورګه لګ غیاي و خوړه دا ساروی به محفوظي. وای دک شان نبی له صلوات و سلام فرمایل چې تاسو مثال دی کڅوګ د دنیا پسې ولګیدا او د دغه ساروی په شان ته کې صرف د دنیا حاصلې نظام ته برباد کی او کشا دې څه چل کوو چې دنیا هم حاصله وا او چې د موس ټیم به موس پکې کوا قرآن مجید ته پکې لګ وخت فارغ کا د قرآن مجید تلاوت پکې کوا ذکر پکې کوا اسکار پکې کوا صدقه د مال نه کوا د خیر خېګړي کار پکې کوا ځان باندې پکې لګوا نو دا د دغه ساروی مثال دی چې د په قلار او په طریقه باندې خوراک کوي. نو دلته کې الله تعالی او فرمایل چې الا من اخترف غرفه بيده کچا په یو چون باندې بوس کلی نو بشریبو منه د ټول وسکلی الا قليلا منهم مگر لګو ونس کلی. وس چې کله د دریاب نه پوری وستل ګوره دا مثلا دریاب دی دا کوم چې وبوس کلی دا خو دلته پاتې شو او دا کم چې دریاب نه پوری وستلې شو نو دلته کې دوه ډلې شوې د مؤمنانو بعضو د سي ظاهري اسباب توکتل نو یو چې راغره یو کار دی چې دا خلک خودم را غټ دي او موږ به دوی سره څنګه مقابله کوو دا خو ګران کار نه دی. نو په دې کې یو بل ډله وه او وته ویلي تاریخ په دې باندې ګواه نه دی چې ډېر کرته لک خلک دي خو الله تعالی لګو غلبه ورکړي دا ډېر په الله تعالی وهلي دي نو چې هغه وته دا خبره وکړه نو دا غوي ایمان وسره نور مضبوط شو الکه وای دا خبره خدا نو بیا په شریک باندې دی ورغله او بیا جنگ وکړو. نو الله تعالی فرمایي چې ګوره قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله ډیر کړه لګون ته کې جماعت ته او غالب شوه ده په لوی باندې والله مع الصابرين الله تعالی مدد د صبر کوونکو سره دی. نیمه درازی مولا و چې دلته کې د دینه دا خبره ثابته شو چې دا الله تعالی د مدد اسباب چې انسان وایي چې الله تعالی زما سره مدد وکي نو یو په ځان کې د الله تعالی یره پیدا کوي ځکه یظنون هغه خلکو چې ملاقات یقین ساتو د الله تعالی سره نو څوک چې د الله تعالی نه یریږي نو الله تعالی به دې انسان لا غلبه ورکوي. دین چې کوم خلک په الله تعالی باندې یقین ساتي په الله تعالی باندې نو امید نه دریم په کوم خلکو کې چې صبر موجودي او سلورم کوم خلک چې دعا کوي دعا نو د الله تعالی مدد به د خلکو سره وي چې کوم خلک د الله نه یریږي یقین په الله کوي صبر کوي او دعا کوي الله تعالی به د خلکو سره خامخا مدد کوي. نو ځکه الله تعالی په فرمایل چې والله مع الصابرین الله تعالی مدد د صبر کوونکو سره دی. نو دې ځنه بعد چې بیا کله مقابله شروع شي بیا دغه سره مخامخ شي بیا الله تعالی دوی له غلبه ورکي هغه ان شاء الله د بدر آیاتونه به بیا ذکر کو. فلما فصل طالوت هر کله چې وته طالوت بالجنود د لخر سره قال ويل ان الله مبتليكم بنهر الله تعالی ستاسو امتحان اغستون کې دی په یو نهر سره ومن شرب منه چا چې وسکلی فليس مني دا به زما ملګری نه وي ومن لم يطعمه او چا چې ونسکلی فإنه مني دا زما ملګری دی الا من اغترف غرفة بيده مگر چا چې وسکلی یو چون وشربوا منه وسکلی طولو الا قليلا منهم
مگر لګ ونسکلی فلما جاوزه هر کله چې پوری وستلی شوه هو دا طالوت والذین آمنوا معه او هغه خلق چې ایمان راوړی وو د هغه سره نو دا 313 کسانو چې دریاب نه کم پوری وستلی شول دا 313 کسانو و دې وجه نه چې کله د بدر دا جنګ و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې صحابه کرام وشمارل نو 313 و الله تعالی ته دعا وکړه چې یا الله تعالی دا تعداد خودم دی لکه څنګه چې طالوت سره و یا الله تعالی څنګه چې داغه سره مدد کړو د قشن زما سره مدد وکړه او دا کافران مغلوب کړه نو الله تعالی د پیغمبر علیه السلام سره مدد وکړو او کافران الله تعالی ذلیل کړه نو دا 313 کسان قال الذين والها خلق يظنون فلما قالوا ويدي لا طاقت لنا اليوم زمون طاقت نشتا نمرز بجالوت و جنوده فجالوت او داغ پلخکر قال الذين والها خلق يظنون چیقیقو انهم ملاق الله چدی ملاقات کون کی دی دا اللہ تعالی سرا کم من پیئت قلیلت دیر کرتا لگ جماعت غلبت پیئتا کثیرتا غالب شد پلوی جماعت باذن اللہ وحکم اللہ تعالی واللہ مع الصابرین او مدد اللہ تعالی دا صبر کون کو سر دے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين